نه منې او بیا د دولت په بنیاد د قومیت په بنیاد فیصله کې او دا ووټ استعمالې نو بیا وروستو ګیلې مولا نه مه کوو. مونږ په خیبر پښتونخوا کې څه کسان پاس کړو اسمبلۍ ته ولیکو نو بیا د پنجاب ملګري مونږ نه ګیله کوي وایي تاسې په اسمبلو کې د دین دپاره څه وکړه. نو زه ورته یم مسلمانانو خو یو کس منبر خو راپاس کړي که نه منبر نه پاس کوي خو چې کوم ځای ته ورځي تپوس مونږ نه کوي وایي تاسې د اسلام دپاره څه وکړه. وایي قومه زه تاسې نه تپوس کوم چې تاسې د اسلام دپاره څه وکړه. ته به ټول عمر دا خپل ووټ د دولت په بنیاد د قومیت په بنیاد ورکوي او بیا به تپوس د یو اوس په اسمبلۍ کې 342 ممبران دي په دې کې د جمعیت علما 15 کسان دي. نو 15 کسان به څه کوي؟ 115 کسان د سینټ ممبران دي په دې کې 15 ممبران د جمعیت علما دي. نو دا به څه کوي؟ دا به د دې خلکو مقابله څنګه کوي؟ خو د ما قدرمندو عزتمندو که چېرته تاسې د خپل ضمیر مطابق فیصله کوله او یو ځل هم دا ویلي وی چې دې ځل له هر څه کېږي مونږ قومي او صوبایي دا ټول الیکشن به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیدې او د هغه د ختم نبوت تحفظ دپاره دا ووټ د جمعیت علما نمایندګانو ته ورکوو. نو زما قدرمند او عزتمند ته بیا ګوره چې دوی په دغه صوبه کې نه په دې ملک کې څنګه ټینګېږي او انشاءالله تعالی یاده لرئ دوی خو لا اوس هم چغې وایي مونږ به بیا راځو. د ملا ډغرې چې څوک والی دی هغه بیا نه دی پاڅېدلی او ته خو له اسمبلۍ یادې انشاءالله د پاکستان نه دې هم شړو او زه خپلې سخرګنۍ کره هلته خپل دولت او خپلې ښځې سره اوسه. نعره تکبیر شاه صاحب وایي هغه خو یې طلاقه کړې ده د طلاق باوجود چې ځي نو هغې سره پاتې کېږي شپه هغې سره تېروي. نو د ما عزتمندو زما او ستا په ضمیر پسې زما او ستا په ایمان پسې دا خلک راخوشي شوي دي او موږ نه دا خپل ایمان اخلي. نو د ما قدرمندو عزتمندو سوچ وکئ آخر یو ورځ خو به زه او ته هم د الله په مخ کې پیشي کوو. پخوا زمانه کې یو خبر رایه شو به دا خبره کوم بیا ختمو. وی پخوا زمانه کې د شام کې الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم رب هذه بس كده يا رب كده موبايل واحد درجة الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یو طرف ته نو ما قدرمندو په شام کې یو زنانه وه کونډه وه بچي ورسره و هلته یو مسلمان تاجر و هغه ته ورغله او زه خو داسې مسافره یم دا بچي دې راسره کونډه یم څوک نشته نه که ماله د سر پټولو ځای راکړي او زه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره تعلق لرم سیده یم نو هغه تاجر ورته وایي تا سره څه ثبوت دی چې ته سیده یې هغې سره هېڅ ثبوت نه و لاړه ته مایوسه شوه نو هلته یو یهودي و هغه هم لوی تاجر و هغه ته ورغله او هغه ته یې دا خبره وکړه چې زه داسې عربو نه راغلی یم کونډه یم او بچي دي راسره د سر پټولو ځای مې نشته هغه وله ځای ورکړو نو د شپې دا مسلمان تاجر چې کوم و دا چې وده شو خوب یې ولید چې د محشر میدان ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر باندې ولاړ او خلکو له آب کوثر ورکوي زم وی په لین کې ورته ولاړ نو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ور مخامخ شوم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مانه مخ وګرځاو ما ته یا رسول الله زه خو ستا امتي یم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی تا سره څه ثبوت وی په دې کې د خوب نه راپاڅېد او منډه یې کړه او دې کوڅه کې کله یو ور ټکی او کله بل تپوس کې وي دلته هغه زنانه وه مېلمانه وو هغه عربو نه راغلي دي څه شوه اخر چا ورته وي چې خو پلانکي یهودي کور کې ده په منډه لاړو هغه یهودي ته یې ور وټکو نیمه شپه ده یهودي راووتو خو دې څه چل دی وی دلته زمونږ مسلمانان دي عربو نه راغلي دي مېلمانه دي تا سره یې شپه ده دا مېلمانه مې په کار دي هغه ورته یې وروره په تا ډېر ناوخت شوی دی وی دا کم خوب چې تا لیده دا ما هم لیده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې ته ولاړ وې او تا ورته وایي چې زه خو ستا امتي یم او ده درته وی چې تا سره څه ثبوت دی وی دلته زه هم ولاړ وم او وی ما اخ پیغمبر سره په خوب کې کلمه ویلې ده زه مسلمان شوی یم زه دا مېلمانه تاله نشم درکولی ای مسلمانانو یو ورځ به حوض کوثر باندې بیا یو ځای کېږو او دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام که ما او تا نه تپوس وکړ چې د ختم نبوت مسله وه او تا د یو پرچې قرباني وه تا د دولت دپاره د کوڅې دپاره د نلکې دپاره د سولر دپاره خپل ایمان خرڅ کړ او د ما د قانون او زما د ختم نبوت تحفظ دې ونه کړ نن ته په کم مخ ماته ولاړ نو څوک شته چې مونږ کې جواب وکړي نو زما قدرمندو عزتمندو دا خبرې د علماء کرامو یا د ملایانو په دې مه اړوئ چې دا سیاست دی زما قدرمند عزتمند نن ټول یهودي ټول عیسایي ټول قایدیاني
دا یو موټی شوي دي او دولت یې راوړی دی او ما او تا ایمان پې اخلي نن موږ د خپل ایمان ملګرتیا ونه کړو نو کله به یې کوو نو دې ما قدرمندو عزتمندو جمعیت علما اسلام مقصد دا دی حضر چې زمونږ چیرمین احمد علي جان صاحب خوش قسمته دی چې په داسې وخت باندې داسې اجتماع داسې پروګرام د ما قدرمندو عزتمندو ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ او تاسې د جمعیت علما اسلام سره ملګرتیا وکړو مونږ د جمعیت علما اسلام وینا او مجلس دا سیاسي مجلس ونه ګڼو دا د خپل دین او د ایمان او د خپل د بچو مستقبل کې ایمان تحفظ وکړئ راشئ علما کرامو ملاتړ وکړئ زه اخر کې یو ځل بیا د مقامي جماعت د تحصیل جماعت د ضلعې جماعت د مشرانو ټولو ډېر زیات د زړه د تل نه شکریه ادا کوم خصوصا جناب د احمد علي جان صاحب چې هغې دا نن پروګرام ترتیب کړ الله رب العالمین دې د دوی په عمر کې برکت واچوي الله رب العالمین دې د دوی په بچو کې برکت واچوي الله رب العالمین دې زمونږ د ټولو حامی او ناصر سي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زمونږ د پاکستان مسلم لیگ نوم ضلع چارسدی یوتھ صدر جناب صدام حسین صاحب چې څو ورځې مخکې جمعیت کې د شمولیت فیصله کړې ده زه قائد محترم ته خواست کوم چې هغې ته د جمعیت علما اسلام دا مبارکه ټوپۍ په سر کېږي جناب صدام حسین صاحب اخر کې زه زموږ د دغې عظیم الشان اجتماع جناب سیف الله خان تندال ته راغلي وی موږ ته هرکلی وایو د سکیورټي چې څومره پولیس والا ملګري دي د میډیا والا ملګري او د انصار الاسلام چې څومره مولانا قیصر الدین صاحب ته هرکلی وایي انصار الاسلام والا چې څومره زمونږ وروڼه دي او څومره د میډیا والا وروڼه دي او خصوصا پولیس والا او زمونږ انصار الاسلام والا د هغې ټولو زه شکریه ادا کوم او مولانا مفتي وصال څخه خواست کوم چې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك انت نستغفرك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين.
سټیج باندې ولاړ دي نشي Anissa, hey! Anissa! Cover road, Anissa! راشا كنيا راشا راشا ايه دي خورا انو محمد لا راشا 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 دا دم سلام سي محترم شاده استار وقت میرا واستري ولا ورده تيركا تورا منسوخ جاي زو او خريد يرمو كده من دره غاړي او کنه زینو بیا د زینو جاوید هم او ما څه یو څه څوک فرای وای راځي دی وګاډي راکړي خبره نه زمو غوړي څنګه کیږي علمګي ترنګو کوي یو مونږ ته پریدا یو غاډي مونږ په حواله کښم ها وسكي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زمونږ د پی کې 61 تحصیلي جلسه دی د کارکونانو د ورکرانو په دې کامیابه جلسه باندې زه ټولو ته مبارکباد وایم او زه خصوصا د دې کلي زموږ چې کوم نگرانانو د دې جلسې روح رواو حاجی احمد علي جان صاحب افتخار خان او دغه ملګري او پیر مدثر صاحب او د دې کمیټې چې زموږ کومه دلته جوړه وه او د هغې هلې ځلې جناب قاري حنیف الرحمن صاحب مفتی وصال صاحب مولانا تحمید الله جان صاحب ډاکټر الهي جان صاحب او زمونږ عبدالله حقانی صاحب چې زمونږ د تحصیل کونسل سپیکر دی او د انصار الاسلام او د دارنګ د تمام جمعیت علماء اسلام د غي شکریا ادا کوم الله تعالی دې د غي عمر مال حال کې برکت واچي ډیره کامیاب جلسه وشوله ماشاءالله داسې تاریخي جلسه وشوله چې زه وتخپل نه بلکې ټول خلک حیرانو مولانا عطا الرحمن صاحب د غي شکریا ادا کوو غي خو ډیر زیات خوشاله مو ځکه چې دا دومره کامیاب جلسه چرته داسې په یو پی کې نه ده شوې نن چې دا څنګه په پی کې 61 کې دا جلسه وشوله خو دا به د دې زه به دا خبره وکړم او دا په چام پټه نه ده او څوک دې که خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي
او مطلب دا زمونږ ټول د جمعیت علما اسلام خلک دي خدا د حاجی احمد علي جان صاحب او داغه د ملګرو ډیره زیاته هغه جدوجهد او مهنت چې نن دومره ډیر کثیر تعداد کې الحمدلله د خلک رالل خاص کر د زمونږ عمراو د پی کې 61 عمراو نو زما او عاملو والا او دارنګ ائمه حضرات هغې ټولو ډېر زیات محنت کړی او څو اجلاس د حاجي احمد علي جان صاحب په ځای کې د سالارانو د ائماو شول د هغې د وجې نه الحمدلله زمونږ ډېره کامیابه جلسه وشوله. الله دې دا ټول ملګري دا مشران پیر مدثر صاحب دي زمونږ د کمیټې دا مشران حاجي احمد علي جان صاحب دي افتخار خان دی او د هغې ملګري ستاسو نوم بل ملګري صاحب دا دی نواز خان د دې ټولو د الله تعالی عزت نصیب کړي او الله تعالی دې له په دنیا او آخرت کې د دې عزت ورکړي او انشاءالله موږ به جمعیت علما اسلام سره دغه شانته روان یو که زمونږ ټکټ هم مطالبه ده د دې مشرانو نه چې حاجي احمد علي جان صاحب دا ټکټ ورکړي او انشاءالله احمد علي جان صاحب سره د کارکونانو ډېره زیاته مینه ده د دغه مینې د وجې نه موږ دا مطالبه هم کوو چې حاجي احمد علي جان صاحب له دا ټکټ ورکړي. نعره تکبیر مولانا عبدالرؤف شاکر صاحب حاجي احمد علي جان صاحب موږ د صوبې او د ضلع ټولو مشکور یو او یقینا زمونږ ضلع حاجي ګور شاه صاحب زمونږ استاد هم دی او د دې ټولو علماو یو ډېر زبردست بهترین زمونږ رهنما او قائد هم دی د هغه هم ډېر مشکور یو او د صوبې هم ډېر مشکور یو او انشاءالله د قائد محترم نه هم موږ دغه مطالبه کوو. جزاکم الله خیر. بارك الله فيك. تسمع احمد علي جان صحيح هذا منظور